کاله به زه د شیطان سره مخالفت او جنگ کوم، خو لیکن د هغې نه پس به بیا زه د شیطان سره صلح کوم. نو دا هو عنوة لا صلح فیه، دا داسې جنگ دی چې په دې کې د سر اډو صلح نشته دی. تصوف تعریف څلورم دا دی. ګورئ څوک چې دغسې جنګجو جوړ شي، دغسې مجاهد او بهادر وګرځېږي، د شریعت مطهره په زبان کې هغه ته صوفي وایي. خبره ورسېد؟ داسې نه نن مې د نفس سره مخالفت دی، سبا د نفس غلام، نن مې د شیطان سره دشمني ده، سبا له زه د هغه سره صلح کوم. نه، هو عنوة لا صلح فیه. څلورم تعریف د تصوف دا دی چې دا یو داسې جنگ دی چې په دې کې د سره صلح نشته دی. بس د نفس او شیطان سره به همیشه همیشه دپاره دی مخالف. د تصوف پنځم تعریف. څه صوفیه کرام د تصوف په باره کې داسې وایي: هو الخلق، هو الخلق، چې تصوف د حسن خلق دویم نوم دی او د دې د قرآن عظیم الشان سره دومره مضبوطه رشته ده چې په سوره قلم آیت نمبر 4 کې الله پاک جل مجده فرمایي چې وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوبه ته د خلق عظیم مالکی او د اخلاق عالیه سبق ټول قرآن عظیم الشان دی او د اخلاق عالیه سبق ټول احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نګورئ هو الخلق پنځم تعریف د تصوف سره دا اخلاق دي، هغه اخلاق حسنه، اخلاق عالیه چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق کریمانه صفت الله په دې صفت باندې کړی دی. نګورئ په دې بنیاد باندې چې مونږ ګورو چې سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم کوم اخلاق صحابه کرامو ته ښودلي دي، صحابه کرامو زده کړي دي او د دغه اخلاقو د زده کولو دپاره صحابه کرام د کوم کتاب محتاج نو او نه د کومې چلې کولو محتاج و. بس هلته یو جلکو هغه اخلاق سینې ته منتقل کېدل او د اخلاق عالیه سینې ډکېدلو او سیرت مزین کېدلو، د هغوی زړونه بس د حسن اخلاق صندوقونه الله ګرځولي. کله چې مرور د زمانې وشو، حالات بدل شو، نو بیا ضرورت پیدا شو چې د دې دپاره د کتاب هم وي، دې دپاره د نصاب هم جوړ شي. لہذا د هغه اخلاقو سبق چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تخپلی نگاه د ناز ناتا کړو صحابه کرامو ته، هغه سبق مخکې را روان وخت کې د خلکو د مختلفو طبیعتونو په لحاظ سره دغه سبق چې کوم وخت په مختلفو کورسونو کې پړاو شو، هغې ته تصوف وایي او چې هغې سره زری افتاب جوړیږي او ازغي ګلاب جوړیږي. دا هغه نظر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نظر مبارک د صحابه کرامو په سینه ولګولو، نه د کتاب محتاج شوي دي نه د نصاب او نه چلو ته ضرورت راغلی و، بس یو نظر هغې هغه کمال ته ورسول چې مونږ په زرګونو کالو کې هغه کمال ته نه رسېږو. دا پنځم تعریف. د تصوف شپږم تعریف. همدارنګې بعضې خلکو خلاصه بیان کړې ده. جامع الاصول په 229 صفحه کې مزید لیکي چې تصوف دې ته وایي. تصوف څه ته وایي؟ تصوف دې ته وایي. خیال مشته ورته که ښه متوجه کېنئ، ښه دا ډېره ضروري خبره ده. د تصوف شپږم تعریف دا دی چې جامع الاصول په 229 صفحه کې مزید لیکي چې تصوف دې ته وایي هو الاناخة عند باب الحبيب وإن طردك. هو الاناخة عند باب الحبيب
وان تصوف داري چې د محبوب په دروازه کې خپل اوخه کېنول دي. اگر چې محبوب در بار بار رستو شړي او در توای چې دلته نزا بهروزا لریشا دلته بیا را نشي محبوب مسترد کوي، لیکن دې بیا هم د هغې باوجود دروازې نه لرې کېږي، بیا هم هلته ناست دي، ډیرې لګولې وي که هر قسمه حالات راشي، لیکن دغه در نه پرېږدي. دې ته تصوف وایي. دا حالات به راځي، دی به د استقامت پوړۍ راټینګوي، دی به خپل ثابت قدمي ظاهروي. دغې ته خلافت وایي چې کوم د محبوب کور دی د هغې مخې ته یې ډیره لګولي، اگر که د دننه تلو اجازت نه میلاویږي، لیکن په هغې باندې دوام اختیاروي، او دغه دوام هم د شرعي احکامو د پابندۍ په لحاظ سره وي چې کوم وخت هم انسان په دغه لاره کې پخته شي، آخر چې کومه دروازه دې ټکوي، یو وخت به داسې راشي چې هغه به ورته کولو شي، او بیا به روحاني جذبې د دغه خاکي انسان بدن منور او روښانه وګرځوي. دی به د استقامت نه کار اخلي. د اولیاء الله په جماعت کې یو ډېره لویه هستي تېره شوې ده. د هغوی مبارک نوم دی حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه. حضرت جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه ډېره لویه هستي تېره شوې ده. د هغه په نزد د صوفي صفات ذکر دي. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه او نور شیوخ فرمایي چې صوفي ګوري نو داغه په دغه به دغه انداز هم وي، چې صوفي ګوري نو داغه به دغه انداز هم وي، کالارض والسحاب والمطر، کالارض والسحاب والمطر. دا انداز به د صوفي وي، هغه به د ځمکې په شان، هغه به د وریځ په شان، هغه به د باران په شان. اول صفت دا بیان کړی. کالارض د دې څه مطلب؟ کالارض یطأها البر والفاجر، دی به د ځمکې په شان، کالارض یطأها البر والفاجر، یعنی د ځمکې په شان چې نیک سړی پې هم ګرځي او بد پې هم ګرځي. دارنګې صوفي به هم د ځمکې حیثیت اختیار کړی وي، که انسان نیک وي او که بد وي د باندې قدم کیږدي هم به د هغه سره ګزاره کوي. په خبره ورسېد. کالارض. دویم نمبر صفت دا بیان کړی چې کالسحاب، د دې څه مطلب؟ کالسحاب یظل کل شیء، هغه به د ورېځې غوندې هر یو څیز ته سوری ورکوي. دریم صفت دا دی وکالمطر یسقي کل شیء، هغه به د باران غوندې هر ځای سیرابوي. دا د صوفي تعریفونه بیان کړي چې یاره کالارض والسحاب والمطر، دی بیا مطلبونه بیانوي چې د ځمکې نه څه مراد، د سحاب نه څه مراد، د مطر نه څه مراد، هغه مرادونه ټول بیان کړي. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه واخله تر ننه پورې د تصوف سلسله جاری ده. صحابه کرام د تصوف تاجداران، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت الله تعالی علیه په کشف المحجوب کې
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د اہل طریقت امام یاد کړي اولین امام او حضرت علی کرم الله وجهه چې داغه مبارک تاجدار د اقلیم ولایت ویلی شي د دوی باطن داسې روښانه چې رستو په زرګونو لاکونو خلق هم د هغوی مقابله نشي کولی بیا چې حضرت امام حسن بصری رضی الله تعالی عنہ ته وګورئ چې د هغه وصال په 110 هجري کې